دا صرف الفاظ نه دي چې زر زر یې ووایه چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد په دې ځان د پوهولو دی چې دا زه څه ویم ځکه دا صورت دا د قرآن مجید د درېیمې حصې د قرآن سره برابر صورت دی یو ځلې یو سړي سوره اخلاص لوسته د شپې او بار بار یې لوسته بار بار یې لوسته بار بار یې لوسته ټوله شپه لګي او دا صورت او دا بار بار لوستلې دې سړي کم ګڼل چې دا ګنې دا کم دي دا زه چې څه لولم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې انها لتعدل ثلث القرآن بېشکه دا د قرآن د درېیمې حصې برابر صورت دی لکه تا چې لس سپارې لوستي لس چې یو ځل یې سوره اخلاص ولولي او د دې صورت سره محبت چې د چا دا صورت خوښي دا سوره اخلاص د دې کس سره د الله محبت دی او د چا چې د دې صورت سره محبت وي دا محبت په دې جنت کې داخلوي دا دوه غټې فایدې دي چې د دې کس سره به د الله محبت وي دا انسان الله ته خوښ دی چې چاته سوره اخلاص خوښ او دا انسان الله به جنت ته داخلوي چې کله دی د دې صورت سره محبت ساتي حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې یو سریه ولیږله څه کسان یې یو ځای ته غزا دپاره ولیږل جهاد دپاره یې ولیږل او په هغوی باندې یو امیر جوړ کړ د هغوی یو کمانډر یې مقرر هغلته د دوی د امیر او کمانډر چې و ده به چې دوی له جمع ورکوله نو هغې پورې به بل صورت نه لوسته چې څو به دا صورت لوستی نه قل هو الله احد دا به ولوسته بیا به ورسره بل صورت هم ولوسته نو بیا به رکعت پوره او یا به بل صورت ولوسته نو اخره کې بیا دا صورت ولوسته ورپسې بیا به رکوع وکړه هغه ملګرو یې درته ویل دا ته ولې داسې کوې ولې دا کم چې ته مخکې ولولې دا کافي نه دی خو دی د هغه عمل نه اوښته هغه عمل ده نه پرېښود کله چې رال مدینې ته هغه ملګرو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې شکایت وکړو چې ته به داسې کار کوو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی راوغوښته ویل چې تا د دې خپلو ملګرو دا خبره ولې نه منله دا عمل تا ولې کوو دې کې دې څه غرض و هغه ورته ویل یا رسول الله انی احب هذه الصوره زما د دې صورت سره محبت دی دا صورت دا راته ګران دی دا صورت ځکه بار بار لولم هر رکعت کې لولم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې کله ستا د دې صورت سره محبت دی نو ان الله یحبک بېشکه د الله تا سره محبت دی چا سره چې د الله محبت وي او کم کس الله ته ګراني دا خو ډېره غټه خبره ده د دنیا یو معمولي غونته افسر ته چې څوک ګران وي نو عرض یې یادوي یاره
صاحب را سره لاس میلاو که او صاحب سره یو ځای په ډوډۍ کېنولم او صاحب راله چیره وغوښته او صاحب دا وکړه او صاحب وی په صفتونو نه مړېږي او د ټولو کائناتو رب چې د چا سره محبت وکړي نو دا ډېره لویه خبره ده او چې د چا سره د الله محبت وي او څوک هم الله ته نږدې شي نو بیا الله پخپله وایي الله وایي حدیث قدسي دی چې بیا زه د ده لاس هم شم او د ده سترګې هم شم د ده غوږونه هم شم د ده خپې هم شم بس دا بیا دی ده ته به یو ځای کې هم رکاوټ نه دا د الله محبت الله ته ګرانېدل دا معمولي او آسان عمل دی خو په دې عقیده او په دې نیت ته کولو دی چې زه سوره اخلاص قل هو الله احد دا ځکه لولم چې د الله ما سره محبت شي الله ته زه ګران شم